دو نمبر تویزون دی یا دمینه دی هغه کوي. لکه فرض کړو یا د خوند او د ښځې په منځ کې چې کومه برخلافي شوه یا علامه د ځنې اوسو تی د نه چې کومې دو نمبر چارش لیکنه د هغې خلاف دی بیا دمینه تویزي نه کوي. په دا باندې نه دی چې یا مو والا پاک څنګه زه په دا باندې نیولم خو هغه خپل دنیا او خپل دولت لکه پیسې ته ګوري که نه. نو مفتي صاحب موږ ته شارټ کټ دغه جواب وکړه چې هغه حساب کې توبه په توسې شته که تاسې د هغې نه پاک اوسته جي. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نورنګ ته راغلی د کیم چې تیرې ډیپو څنګه یوه سوسایټي دو چې د هغې نوم د جمیره هاوس په اشه یو مفتی صاحب دا چې میرلایک شاه صاحب یې نوم ده. مخشه میږ یه دوه ریکارډینګونه د دې نه کړي دي خو بیا څه واسې کسونه میږ ته شکایتونه وکړه چا وویل چې ټلیفون نه چیږي چا ویې سویل چا ویې سویل. نو که تاسې سوچ کړی مخشه یوه ویډیو مو وکړله هغې سره مو سوالات او جوابات وکړه چې دا نمونه عامل دا نمونه خلک لکه دوام دریم کلي شنوستي وته و دا خبره کوي چې میش تویزي نه کوي میش جنات شي کوي میش څه کوي میش څه کوي لکه دوکې او فراډ دا چې کیمه دغه په نوم باندې ډېر زیات شله. نو د حوالې سره میش د سره مختصر معلومات کوي چې هغه حساب کې توبه په دشه شته او کدای په صحیح معنی سره د مینو او تویزي نه کوای شي. تاسې د خبره ووروي صاحب په ټولې نه مخ شو میش پاته وکړو چې لکه څرنګه چې تاسې ته پاته ده که نه چې نن سبا د دې تاسې غوندې عامل چې دي په هر دوام دریم کلي شي ورته ناست دي ټیک شوه که نه و ویی چې میږ د کسانو نه د خلک نه جنات شي کوي د مختلف قسم بیماری میږ علاج کوي د دغ شي علاج کوي د دغ شي علاج کوي که نه چې په اوجه باندې به دي خلک وایي هغې نه پیسې وخلي ټیک شوه. نو تو څرنګه حساب کتاب ده ته د کومې کومې بیماري علاج کوې که به ته د هره نمونه بیماري علاج کوای شې یا په ګارنټي سره جنات شي کوای شې به موږ ته شارټ کټ شې دغه ټکي جواب وکړه چې بیا د ډاکټرانو څه شي ته ناست دي خو دغه د بسترې ونه غواړي د خپلې کیرې ته لوټ شي. د حوالې سره مفتي صاحب ته څه جواب کوئ د میږ جلاالدین کې ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین. اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسې په دا سره غرمه باندې او په دا ګرمي باندې تاسې تشریف راوړو الله دې دغه بدلې درکړي. او څرنګه چې مون یاد ته او سوچ مې دا چې الله جل شانه مونه دا خدمت حلق وهلي دغه رنګې د الله جل شانه تاسې یا د خدمت حلق ته پوره قبول وفرمایي. اوله خبره چې تاسې جي دا خبره وکړه چې زه نه حلق لکه درې یا څلېرې کسونه مو ته خپله شکایت کړی چې تاسې نمبر نه چیږئ. نو دوی خبرې دا دی چې زه اول هغه وضاحت کوم چې د مریضونو دپاره فایده ده ځکه چې موږ تاسو انټرویو یا خبرې خو کېږي. اوله خبره خو دا چې موږ روحاني دارالشفا چې کومه اداره ده د هغې زه دارالعمل نقشبندي خپله سرپرست یم او موږ یو نیټورک ته یو ټیم مې ده الحمدلله چې په ټول پاکستان کې ده په هر ځای شاګردان موجود دي او الحمدلله خدمت خلق کوي. نو میږه ترتیب دا ده چې میږه چې صدقه د انسان نه اخلي یعنی آکا جادو مریض وي که جنات مریض وي او که بل څه مرض وي چې هغې صدقه ضروري وي دا تفصیل خو هېڅ وخت نشته چې زه بیان کړم چې دا په انسان باندې کومې کومې مسلې کیدای شي. بیا هغه یو ور صدقه بیا صدقه میږ نه اخلي که مریض میږ لاس ور ورغوړي او که پنځه ور ورغوړي ځنه مریضان دي ریب شورک شي به پته نه ولګي. آکا دای ریخ شي یا میږ دا درخواست چې دای د BRC میږ چې کوم درخواست هغه متعلق ته دی ترتیب جلای ځکه چې دا غیبي مخلوق سره جنگ د پته نه لګېږي کله د دغه د وجه نه پرېږدي چې سړی نا امیده شي یا د سړی خشولي د وجه نه چې بس زه خو ریخ شله نو دی د مستقل خپل علاج په پراپر طریقې سره پیرا کوي. دوامه خبره د کال چې ګولې دا دو چې بی امیش خپل مخصوص ټیمونه وي صبح نه اونسه مزدیګاره پرې ته کال کوه انشاءالله تو کال وی ریسیو کېږي. شپې میږه د اعمال ټیم وي دغه رنګې د دم د تیرولې ټیم وي په هغه ټیم شو عمومي طور باندې میږه نشي چیږوی. بل سول تو دا وکړو چې جادو جنات چې کوم دي جادو جنات خو خیر نه منل دا خو سوالیا نه پیدا کېږي سوا د یوې فرقې نه چې هغې د جنات نه انکار کړی دا جادو جنات خو په قرآن ثابت دي مو تو اهل قرآني نو الحمدلله ټول یې مني. هوته شوه مخ بله خبره دې شو وکړه چې کومې بیماري خو میږه روحاني علاج ده او قرآن شه الله جل شانه په خپله باندې فرمایي چې دا د هرې بیماري دپاره یو شفا دو یو کفي و شفي ورد ده. نو په قرآن که چیرې په یقین سره تیر شي یقین اعظم هی مو استاد محترم میں فرمایل چې یقین اعظم هی اسم اعظم ہے چې کله سړي شي یقین پیدا شي بیا د ټول مسایل چې کوم دي هغه الله پاک د قرآن سره کوي. خو ډاکټرونو خبره تو شو کړه میډیا اسباب اختیاري دا اسباب دي
ډاکټر خپل حدود شه لګیا دا 4 کوي زه په خپل حدود شه لګیا 4 کوم ډاکټر د مو 4 نشي کوي زه ډاکټر 4 نشي کوي لکه مثلا ته اسمو ته وی چې ګرده اپریشنو کا زی نشي کوي او دا غرنګ یو مریض ته ډاکټر ته ورستو چې دا د جدو علاج کا د جدو علاج نشي کوي نو مو حدود خو سره متعین دي البته دا دو چې مو علاج چې کیمدا هغه د جدو دا د جنات ته د نریا جسمانی سهبی مرید چې اغشتا دا خو هغه بیا د ډاکټرونو 4 نه دو صرف د عاملین 4 دو چې هغه د کلام الله سره د نقوش سره د غرنګ د علم جعفر په طریقې سره د اوراد په طریقې سره بیا هغه دی سلب کوي او درې کوي مفتی صاحب بل پته مې کو چې لکه داسې د توسه غونډ ډیر عامل دي چې هغه بیا کیم چې دغه 2 نمبر تویزون دی یا دمینه دی هغه کوي لکه فرض کرو یا د خوند او د شزه په مان چې کیمه برخلافي شو یا علامه د زنه وسوتی د نه چې کیمه 2 نمبر چارش لیکن د هغه خلاف دی بیا دمینه تویزینه کوي په دا باندې نه دی چې یا مواله پاک څنګه ز په دا باندې نیولم او هغه خپل دنیا او خپل دولت لکه پیسې ته ګوري کنه نو مفتی صاحب مشته شارټ کټ ادغه جواب روکا چې هغه حساب کې توبه په توسه ششتا که توسه د هغه نه پاک وستا جی مش څنګه صرف هغه چارې دي چې کیمه شرعاً جایز دي لکه مثلا علاج معالجه شرعاً جایز دو امیره 4 خدا دو چې شزو هون سره په یوزې کې جدا کول همیش تصور یا نشي کوي پوتې شو دا چې کیم د غلط تو وزینه دي دا اهل حق نشي کوي یعنی کدای چیرې پرشتیا باندې عالم وي مفتی وی لیا د رغه عقیده ول سړای وی دا 4 نشي کوي ځکه چې کله چې ته فساد جوړوي د فساد د پر اول شرط خدا دا چې تخپل ایمان خراب کې نو هغه حلق کا په بانی شه دي کا هغه په انګور شه دي کا په لندن شه دي کا هغه په بنگال شه دي چې دی د دوه مسلمانې په مانشه د میړو شو د هډره مقدسه رشتہ دو خدغه نه علاوه یا کا دوه سړیونه په مانشه جدائی او د تفریق ته پر عمل کیا نو داغه چونکه د میش د لاین نه د میړه روحاني علوم نه ده بلکې د لیا کال علم هوندا اولیا نه رچ کیم علوم دي چې غند علوم دي د اغه نه ډاکټر ٹھیک شو جی مفتی صاحب بل کوېسچن مې رکو چې دا ځکه ته د کیمه بیماری علاج کوي شه و د کیمه بیماری دم تویز تاشت کوي شه و جنات پیریون په ساړی باندې چې کلر سي هغه ته په ګارانټي سره ځنه چې گواي شه چې گواي شه نه شي چې گواي کدا اسی خبرې دي مختصر جواب د میجر الدین کی تاویر کا جی میرا چې کوم سرخیلو د عاملین حضرت شیخ امان الله میلسی صاحب رحمت الله علیه هغه بقاعده دغه ټکا کو چې نه کوئی دعوا نه کوئی وعده شفا من جانب الله او دغه رنګ د یو مسلمان مومن چې کوم دا هغه مشته کا یو 400% لیدا شي چې دالیار 100% دوله کا دغه نه مشته نورنګ تل یا بزور تل یار گاډي سیکشن استلی 100% درته پته چې زوی راسېړو خو بیا مش سوچ دادا چې کا الله پاک خوشانو به مش پل یاره شه د حادثه شکار کېدای شي ګاډر هرو پرې دای شي نه را ډېرې کیسه کېدای شي چې میرا بانی ته نور راسېږي نو ان شاء الله تعالی دغه ځای ته چې سې کې راغلي دي په سوایو مریضون رغول نو مراده شوي نه دي هغه مریضون رغول چې د بانی نه د سه ضلع عاملین وزټ کړه دا چې جدو مسله والی جنات مسله وا هغه الله پاک دغه غریب خانه نشه پیاب کړل نو دادو چې میرا چونکه طریقہ چې دو هغه ریل طریقہ دو دوکا ټګي برګي دا نشته پشه په صحه طریقہ د سړی علاج کوي نه را ګارانټي مش څنګه دی یو علاج یا نشته ځکه چې ګارانټي او هوستل دا صفت الہیه ده او مش چونکه د الله پاک عجز بندگونی او الله نه امداد غوړي او د الله جل شانه په فضل سره وي مریضونو ته شفا ملوي او بل خبر ادا چې علماء کرام نه خصوصي دا درخواست چې صرف هغه علما چې د مدرسې نه فارغ دي ادم سره رجوع کی په شرط دی چې د مو په معیار باندې پیراوي به ان شاء الله دا فنز مکمل په ترتیب سره په تدریب سره په طریقه دا شایور زده کوي ان شاء الله به د هغه دارالعمل نقشبندی سره رجوع کی مفتی صاحب اخرینای سوال زدا وکم شارټ کټ جواب یې د امیر ارویدین کی تاویر کا چې چونکه تو سه چې کیم عمل وستا کنه تو سا مسلمان وستا او الحمدلله میجا مسلمانی ټول مسلمانی نو تو چې په دکیمه طریقه سره دم تو ویس کوي یا په قرآن شریف شه آیاتو ته وګورئ یا خپل تاسو سره ستاسو تور طریقه یې کنه نو ټیک هغه نه مونږه کمیش کوي نو ادمی جول دم تو ویز هغه ونه لګی چې تاسو ته ضروری ده چې تاسو ته خامخا خال کرسي مولانا روم رحمت الله علیه فرمایی چې ایچ چیز خود به خود چیزه نشد ایچ خنجر تیغه نشد مولوی هرگز نشد مولای روم گر غلام شمس تبریزه نشد هر چاره د پوره دنیا چاره د پوره ټریننګ تجربه د هر شی ضروری دی به چې
جدو جنات چې کوم دي لیا دغه رنګې علاج معالجې چې کومه طریقه دو لکه دا هم مخشه په د ویډیو شه دا خبره کړې وه چې څه شیونه داسې دي چې هغه مو سره موجود وي بیا د ټایفاید مریض ته مو ته روله 7 दिन شننن هغه ټایفاید دی الله په فضل سره چې په اډي کې نوته یا وې دا اډي کې نه وځي ازداد شایدا مش تجربه یادو محنت ما کړه دا وسرنګ چې مولانا روم رحمت الله علیه شرینا متول ان شاء الله هغه د په دین کې د پورا کافی دي چې سک په پیږي چې دنیوي واچاریا بغیر د محنت و د استوزنا و د تجربه نه کېږي په دا باندې میش ډېر محنتي نه کړي دي یا تفصیل نشه بیانوي ډېر شپې مې سبو کړي ډېر پیسې مې لګولې ډېر استوزونه سره مې وخت تیر کړه دا و ډېر استوزونه په مې سفر کړي بیا دا فن مشتر وګړه دا بلکې دا اخري شی یو سوال کوم چې کله جنتی مریض ویل یا د جدو مریض وي به د عام سړی ګوتا نه وړي ځکه چې نن د جلی دور دا بیا په دا شی د عام سړي د پوره کله دمره مسله جوړه شي سړی یو اور مړېږي بار بار نه یو سړی وي چې مو ډېر مریضو نرسي به چفکیا اور کوم وسیا خو کله په داسې بلو باندې اړېږي لکه څرنګې کسې ته دغه تجربه کوي به دا په ریډ زون سره بر امام ته لوټ شي بر امام رحمت الله علیه چې دا کوم دا ډېر غټ بزرګ تیر شو دا خو په یو وخت باندې په د بنده داسې افریت رخ شو چې هغه زوی نن یا د هغه ځای شاهد ده او دا یې هغه ځای شهید ورڅنګه پرېت ته نو هر ټیم سړی نه مړېږي دا د تجربې او د کامل استوزونې په نگراني شي دا چار ممکنه دوکاني دا ډېره خطرمنه چار دو مفتی صاحب په اخره شه د میج ارویدین کې تا د لوکیشن او شیا په د کیم زوی چې تا استېجه او خپل د کنټیکټ نمبر یا او تو شیا جی لوکیشن هو بالکل روड په غوړه باندې نورنګ په روड باندې د تیل ډیپو چې نه بانی طرف نه سیکر سی به دیړې میلا والر سی یو طرف نه تیل ډیپو دغه سره جمیرا هاوسینګ سوسایټي دو روड نه میرا زویر لیدل شي او میرا چې د 8 بجې نه 12 بجې پر دغه ځای موجود وي ان شاء الله چې سې کې ارتلای شي میرا خدمات چې کیمدا ورته حاضر